السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید در رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت با برابر یې. الله جل شانه هم د هر قسم مرضونو، آفتونو، تکلیفونو، غمونو او پریشانونو په امن کې وساته. الله جل شانه هم د دراز سره د صحت نصیب کا. عزتمندو، مانن ستاسو د فاره یو وظیفه راوړې ده، د هغه چا د فاره چې د چا څه مقصدونه وي، حاجات وي، مشکلات وي، څه ضرورت وي، د هر څه د پاره، هر جایز مقصد د پاره څه چې وي تاسو ته مخې ته راشي، نو د هغې د پوره کېدو دپاره ډېره مجربه او ناشنا وظیفه ده، اسانه وظیفه ده. او د څه په ورځ ده؟ دا وظیفه د شروع د چهارشنبې یعنی د بود په ورځ باندې به دا وظیفه کول وي. ډېره اسانه وظیفه ده او ډېره با کماله ده، مجربه ده. ډېرو خلکو پې کارونه خپل سم کړي دي، حاجات یې پې پوره کړي، مشکلات یې پې حل کړي دي. نو هغې دپاره دا وظیفه ده. وظیفه څنګه ده او څنګه به کول وي؟ تاسو ته ما ویلي دي چې د شروع ورځ وي، د چهارشنبې ورځ وي، د بود ورځ وي. هر جبه کې ورته بېله بېله نومه ویلی کېږي دې ورځې ته. بېله نامه دې ورځې ته ویلی کېږي. بعضې خلک به د شروع ورځ وی، بعضې ورته د چهارشنبې ورځ وی، او بعضې ورته د بود ورځ وی. نو د هغې دپاره هغه ورځ وی. بیا به نبی علیه الصلاة والسلام لاول به 2 رکعته نفل نیت وتړئ چې مکروه ټیم نه وي، یعنی د نور د راختو ټیم نه وي، کم چې مکروه ټیم دی، او یا د نور د پریوتو ټیم نه وي. نور چې هر ټیم نفل پکې جایز وي، هر ټیم کې به 2 رکعته نفل وکړئ. بیا به د هغې نه پس درود پاک ووایئ په نبي علیه الصلاة والسلام باندې 15 ځله. بیا به د هغې نه پس دا د الله جل شانه اسم مبارک دی، یا وهابو یا وهابو یا وهابو، دا به 1000 ځله ووایئ، 1000 مرتبه دا به ووایئ. او بیا په نبی علیه الصلاة والسلام 15 ځله درود پاک ووایئ. بیا به د الله جل شانه په دربار کې لاس اوچت کوئ، او د الله جل شانه نه به د خپل مقصد، څه مقصد وي ستاسو د هغې دپاره، یا هم څه حاجات وي د هغې دپاره هم کولی شئ، یا هم څه ضرورت وي د هغې دپاره هم کولی شئ، او یا هم څه مشکل وي هغه مشکل حل کېږي نه، د هغې دپاره یې هم کولی شئ. که په ړومبي ځل ونه شو، دویم ځل بل بود پورې انتظار د چهارشنبې پورې وکئ، بیا دا وظیفه وکئ. په دریم ځل چې کوئ انشاءالله تعالی دا وظیفه تاسو کوئ، نو الله جل شانه به ستاسو مقصد هم پوره کړی وي، او ستاسو څه حاجات وي هغه به هم پوره کړي وي، ستاسو څه مشکل وي هغه به هم پوره کړي وي. نو دا وظیفه دا وکړئ، ډېره اسانه وظیفه ده. خپل حاجات، خپل مشکلات دا پې حل کړئ، او ضرورتونه پې پوره کړئ، مقاصد پې حاصل کړئ. نو دا وظیفه خپل معمولاتو کې راولئ. تاسو څه مقصد، څه حاجتونه وي، ډېرو خلکو پې خپل مقصدونه هم پوره کړي دي، خپل حاجتونه پې هم پوره کړي دي، او خپل مشکلات پې هم حل کړي دي. نو دا وظیفه ډېره اسانه ده، او د شروع په ورځ ده. دا یو ځل خامخا وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.